السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت با برابر یئ. الله جل شانهم د هر قسم غمونو، پریشانو، تکلیفونو، آفتونو نه په امن کې وساته. الله جل شانهم عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانهم د هر قسم وبایي امراضو، اچانکی غمونو، پریشانو او مصیبتونو نه په امن کې وساته. عزتمندو، ما نن ستاسو د فاره یو وظیفه راوړې ده. د وظیفه د څه دپاره ده او څنګه وظیفه ده؟ یو ورځ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي، زمونږ مور بیبي فرمایي چې ما ته نبی علیه الصلاة والسلام حکم وکړو. حکم یې راته وکړو چې کله په چا باندې بد نظر، منګ چې ورته وایي نظر پې لګېدلی دی، یعنی بد نظر ولګي، سړی د نظر شي انسان، ماشوم هر څوک چې وي، نو هغه په معوذتین چې کم د آخري دوه صورته دي، سورة الفلق او سورة الناس، نو چې چا باندې نظر ولګي، د نظر شي، نظر بد پې ولګي، بد نظر پې ولګي، نو دا هغه بیا په دې دوه صورتونو باندې دموا. نو کم سړی د نظر شوی وي یا پې بد نظر لګېدلی وي، نو د هغوی دپاره دا وظیفه ده او ډېره اسانه وظیفه ده. نبی علیه الصلاة والسلام خپلې بیبي، زمونږ مور بیبي حضرت عایشه رضی الله صدیقه رضی الله تعالی عنها ته ښودلې ده. نو موږ او تاسو پکې لاسه وي. نو موږ دپاره خو ډېره چې نبی علیه الصلاة والسلام په خپله حکم کړی دی خپلې بیبي مبارکې ته، نو زموږ دپاره دا هم دا وظیفه ده. نو چې څوک د نظره شي، ماشوم د نظره شو یا بل انسان شو، نظرباز انسان وي، دا هغه نظر پې ولګي، بد نظر پې ولګي، نو بیا کله یو مسله ورته راپېښوي، کله ورته بله مسله راپېښوي، ډاکټرانو نه هم لاړ شي، خو لیکن د هغه دا مسله نه حل کېږي. نو نبی علیه الصلاة والسلام د بد نظر دپاره، یعنی یو انسان د نظر شوی دی، هغه دپاره علاج ښودلی دی. هغه څه شی دی؟ نو هغه دا دی چې یو سړی د نظر شي، نو هغه دی د آخري صورت دوه صورته، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد اذا حسد. یو دا او یو دا بل صورت، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا دی سره د بسم الله، دا دی سره د بسم الله درې ځله وی او په ځان دی دم کوي، یا چې کم کس باندې نظر لګېدلی وي، نظر شوی وي، نو هغه انسان دی پې دموي. الله جل شانه به د دا نظر سحر او جادو چې پې شوی وي، دا ټول به الله جل شانه د دې صورتونو او د دې وظیفې په برکت سره ختموي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.